أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر مکی سورت تے 50 نمبر دے پنزول کے رستو د سورت عبسنا. مخی صورت کی ترغیب و قرآن کریم تا نو پدی صورت کی عظمت دا قرآن ذکر کئی. دارنگے مخی صورت کی مقاصد اربعہ ذکر کرو چاغا توحیدو رسالت و صداقت د قرآن کریم او د قیامت تذکرہ وا. نو دلته کې عظمت د قرآن کریم او د قیامت د سختینا د بچ کېدو د پاره قرآن پکار دی. سورت کے عظمت د قرآن کریم دے. اولنا تذکرہ دا د نزول د قرآن کریم. عظمت د دغه شپې او بیا د هغې فضیلت او بیا د هغې کارونه چې باغې کې کم کم کارونه کولې کېږي. قرآن کریم الله رب العزت وی ما نازل کړل په شپه د قدر کې. دا شپه دومره عزتمن شپه شوه د قرآن کریم په وجه باندې لکه څنګه چې یو عطاري عطر خرڅون کوي هغه سره په عطري او هغه رواني په یو لار باندې په یو کوڅه باندې نو په هغه ثابت لار کې خوشبو خوره شي. دغه سي قرآن کریم چې په کوم شپه کې راته نا هغه ټوله شپه معطره کړه هغه عظمت والا او هغه قدر والا کړه. قرآن کریم چې په کم کاغذ کې لیکل شوی دی نو هغه عزتمند دی. په کمه کپڑا کې چنغخته کېږي نو هغه عزتمند دی. کپڑا عزتمند ده. دغسې چې کم جبی تا قرآن کریم راغې په کومه جبه ویلې کېږي نو هغه جبه عزتمن شي. په کومه سینه کې کم زړه کې چې قرآن کریم ته ځای میلاو شي نو هغه عزتمن شي. یو حدیث کې راتلم چې د چا سره د قرآن کریم صحیح سن نه وي نو دا داسې ده لکه کلبیت الخرب لکه وران کندر. نو د قرآن کریم صحیح سا دا په زړه کې ښودل پکاري. بله دا چې قرآن کریم چې په زړه کې نه وي نو بیا به نور څیزونه زړه ته راځي
او قران کریم چې د سړی یاد نه نو دی بیا مون څنګه کوي مسلمان د پاره خدا ضروری شه ده دلته کې وایي ان انزلناه فی ليله القدر یقینا موږ نازل کړل دا قران کریم په شپه د قدر کې هغه شپه عظمت والا قدر والا شرافت والا پای کې نازل کړل هغه شپه عزت من شوی دا د قران کریم په وجبانه بل ځکه الله رب العزت وایي ان انزلناه فی لیلۃ مبارکہ په مبارک شپه کې نازل کړل نو د قدر شپه شب قدر وتوي نو دا کله ده دغه لیله مبارکه دا کله ده نو بل ځکه الله رب العزت فرمایل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاش د رمضان هغه دا چې نازل شوی دی پکې قرآن نو د رمضان میاش هغه هم د قرآن کریم سره مناسبت ډیر زیات دی دیو جنا د عام مسلمانانو پزله کې هم دا خبره راشي چې کله رمضان شي نو هر یو سړی تلاوت شروع کی نور به تلاوت نه کوي لیکن چې کله د رمضان میاشي تلاوت به شروع کی دغه سه رمضان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله رمضان میاش براغله نو جبرئیل علیہ السلام ور سره قران کریم اړاو نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفات کېدو نو هغه نږدې چې کوم رمضان نو پای کې دو پیری قران کریم اړولې نو دا رمضان سره ډېر زیات مناسبت ده نو شپه د قدر اغم پر رمضان کې دا بیا مشهور هم دغه دا چې دا په اخرنو لسو ورځو کې دا اخرنه لسپیچی پای کې او بیا د تا خبر راځي یوشتمه دا دریشتمه دا پنځشتمه دا او ویشتمه دا او یو کم دیرشمه دا پدې کې بیا زیات امکاناتی لیکن پدغه پسې ورپسې کېدل نه دی پکار داغي وجداد چې زمنګا بعض خلق هغه میاش ګورینا او بعض خلق داسې چې وی ګوري خو باغی کې شروع شوی هغه ویننی نو دیو جنا دیته د سراړو قتل نه دی پکار چې دا یوشتمه دا که دویشتمه دا که دریشتمه دا نه دا ټول شپه دا د الله بندگی کول پکار دی نو کله چې سړی په دې کې بندگی وکي نو داغه خیر او داغه شرافت داغه درجه هغه د زرو میاشتونه زیاتیږي نو یا خدا دا چې دا زر میاشتې هم د زر میاشتې دي چې داغه نه درې اتیا کاله سلو میاشتې جوړیږي او یاد دا چې د دینه زر میاشتې نه دی مراد تهدید نه ده بلکې دا کثرت ته د ټول عمر نه دا بهتره ده د هغه ته مرادي ټول عمر ټول زندگی هغه ته مراد چې کله یو سړی په دې کې د الله بندگی وکي
انا انزلناه فی لیلۃ القدر یقینا موږ نازل کړل دی قران کریم لرا پشپ د قدر کې شپه د قدر کې ټول قران نازل شه دی نو روایت راځي لکه کمزور ده هغه کې وایي چې قران کریم نازل کو د لوح محفوظ نه آسمانی د نږدې اسمان ته بیت العزت ته او یا دغه نورستو لګ لګ راغله په د ضرورت مطابق لیکن بل روایت ته وی چې ان انزلناه فی لیلۃ القدر شروع کړه د لیلۃ القدر پشپکی نو دا غزین د لوح محفوظ نه راغله لګ لګ راغله د ضرورت مطابق ان انزلناه فی لیلۃ القدر یقینا موږ شروع کړل نازل اول د قران کریم په دیش په د قدر کې وما ادراک ما لیلۃ القدر او تعالی څخه خبر درکې چې صدا شپه د قدر شپه د قدر صدا لیلۃ القدر خیر من الف شهر شپه د قدر غردا د زرو میاشتونه د زرو میاشتونه دا بهتره ده چې کله یو سره په دې کې عبادت وکړي لیکن دا نه چې سره په سي ګرځي ځا په دا یو شپه په عبادت کوم خبره مخلاص شي بیا خو زما عمرم دومره نه درې اتیا کاله داغه نه بهتره ده نو چې داغه نه د دومره عمر خو د چا عام طور باندې یم نه نو دا مطلب نه دی چې تب عبادت بپرې دی شب قدر کم یو ده چاویلی چې د شب قدر نشانی صدا اے خواجہ چی جوئی از شب قدر نشانی هر شب قدر است اگر قدر بدانی هر شپه هغه د قدر شپه ده کته داغه په قدر باندې پويږي هر شپه د قدر ده هر شپه د عزت ده کله چې په کتاب بندگی وکړه د الله عبادت تی وکړو نو دغه شپه ستاسو لپاره د نور شپونه بهتره شوه عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه بادشاہ و تخت راو لګو راشه د سنجر بادشاہی تعالی در کوم هغه ته واپسې کې جواب ولیکو ویچو چتر سنجری روح بختم سیاه باد زما بخ هغه د استاد چتري پشانتی توري در دل اگر رود حوث ملک سنجرم که زما پزړه کې د سنجر د بادشاہي هغه خیال هم ورتیر شوی چرتا بیا وی انګه کې خبرياب تم از ملک موشب وایزه چې کله د نیمه شپې د بادشاہي نه خبر شوم من ملک نیمروز بیکجو نه مخرم نزه د نیمروز د بادشاہي هغه په نیمه په یو وربش باندې ناقلم وي یو وربش باندې خلق لګیا دي بادشاہي سکے معمولی کار وي چپړاسي توپ وي هغه لپاره په لکاو رشوتونه ور کوي چې ما دا شی میلاو شي هغه ته په خپل باندې ویل راشه تعالی بادشاہي در کوم هغه وی دا بادشاہي زناخلم ما ته دغه نیمه شپې بادشاہي میلاو دوی لیلۃ القدر خیر من الف شهر شپه د قدر غردا د زرو میاشتونه تنزل الملائکه والروح فیها باذن ربهم من كل امر نازلیږي ملائک راکوزیږي ملائک او جبرئیل علیہ السلام پدې کې باذن ربهم د خپل رب په حکم باندې من كل امر د هر کار د پاره بكل امرین وای
هر کار د پاره وي ملائکه ته کما ډیوټي چې حواله کیږي نو د یو کال حواله کیږي او هغه پشپه د قدر کی دغه په رمضان کې چې دا په دغه کی دا نه خلکو شو قدر جوړ کړل هغه بل میاشت او هغه ثابت میاشت نه شو قدر خو دی ا بیا په کې پین لسمه ده نه هغه نه شو قدر خاص وي شو قدر دینن هغه نه نه په شعبان کې دی او نه په رجب کې دی بلکې شب قدر لیلۃ القدر دا په رمضان کې دا بعضی دا وی چې دا په ثابت کال کې ګرځي بعضی دا وی ثابت میاش کې ګرځي او بعضی دا وی چې دا په آخرنو لس ورځو کې پدې کې علماء ځان له مختلف اقوال دي نو دا قول د ټولو نه خده چې پر رمضان کې دا او د رمضان په آخرنو لسورزو کې دا بیا په یو پورې خاص کې کول نه دی پکار چې دا په وشتمه باندې اما یو خبره دا وکړه چې دلته کې زمونږه د روزي خدای له پته نه لګي سو منګه دلته کې انونا ولې دلته کې موږ ته غرونه نږدې دي عام طور باندې دا ولنې میاش هغه ښکارینا اول ورځې میاشتي انخ کاری عام طور باندې دغه سي ډېر کم داسي کمتر چې مخکینی میاش هغه د 13 شي نو بیا دا بلې میاشتې چې هغه اولې نه بیا ښکار شي چې کوم یو کم 13 نه هغه ډېر چې مخکې یو کم 13 شي نو ورپسې میاشت شروع کیږي هغه خو امکانات ډېر کمی زون په دې علاقه کې کوم چې چوتي علاقې دي غرون دي یا حقیقت علاقې دي هغه کې ښکاری نو دیو جناب ورپسې کېدل دې پسې نه په کار چې خاص ګرځي او په تاپ پسې او په دنه لګي موږ روزه خطا کړي نو هر ورځ هر شپه هغه د الله بندگی په کار ده په دې نیت او په دې اراده باندې کې دي شي چې دا ليلۃ القدر نو په دې شپه کې ملائکه ته د ثابت کال ډیوټي حواله کول کیږي رزق لیکل کیږي نور سچ دي سکاونا چې دي ډیوټیانې چې سدي ملائکه د ملائکه ډیوټیانې ناوه حواله کیږي په دې شپه باندې هغه ته هر څه حواله شي تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر را کوزیږي ملائک او جبرئیل علیہ السلام په دې کې باذن ربهم د خپل رب په حکم باندې اسمان نه را کوزیږي پزماګه باندې ګرځي او دام ګوري دا خلق څه کوي من کل امرین د هر کار د پاره چې دا فیصله شي پوره کېدو والی سلامون سلامتی د شپه حتی مطلع الفجر سار کې دو پورے سار خطو پورے داش پئی کہ اوسره دا اعتراض کې نه اعتراض بے ځای دی چې دلته کې خوش پئی لیکن هغه دا امریکا کې خوس چې دلته کې شپې نه دلته کې بیا ورځي نه دلته بسې دا دنیا ټوله ګول لا او دا نه چې ليله القدر شب قدر یا شو قدر چې وته سو کوئی شو قدر په پیښ شوی نو دا چې دا یو سکند وای نه الله وی سلام هي حتا مطلع الفجر دا د سار خطو پوری دا ټول زینت موږ ګورې نو دلته یې شروع شو د دې سینا شپه چې شروع شي نور پسې مخه ته چیزې نشپه ده نور پسې اخوا چیزې نه حالت کې شپه ده نور پسې چې اخوا ځې نشپه ده نو دا تقریبا دا دغه سي چلیږي سلیرش غنټه دا خبره چلیږي ماسوتن مزده په ثابت دنیا کې یو نه یو ځای الته کې د ماسوتن مز روان دي
دلته کې مخې ته خلکو کړی نو اوس دلته کې موږ به کوو نو چې موږ وکړو د دې نه وروستو چې قبله طرف ته کم خلک دي هغه به کوي ورپسې اخواته ورپسې اخوا دا خبر روانه دا 24 غنټه دا خبر روانه نو دغه سي دا شپم دا دام دغه سي روانه ده نو دلته کې دا نو دیز نه چلاړه نو اخواته ده نو اخواته چلاړه اخواته ده دنیا ټوله ګول لوي دا سي روانه ده خبره دا یو سکند ونه ده دا 15 منټ او 10 منټ نه ده او پدې کې دا نه ده چې پدې کې ونه را پریوزي او سجده کوي بیا وته چانه ساروی خلاص شوی چې ته کټیو صاحب خلاص شوی هغه به تړي نه هغه په ملاستي ونه پورې تړلې او چې سار کېږي نه ونه بیا پاسې دي دا خبره ده اسه فضل خبرې د خلکو کوي دا الله رب العزت که خی چاته نو هغه چاته به خی هر چاته دا نخکاری هر چا مې د وسینه دل کیږي بعضی وی چا مې شوقه در پیښ شو فاګه سره مور پرتوا نو ویاله دا د سرو کې دا سرو شو نو چې کله یو وخت یو ته ضرورت شو نو ګوته دې کټ کړه هغه خرڅ کړه بیا چې کال بیا به شوقه در پیښ یاله دا بیا روغه کې نه بیا روغه شو نه ګوته دې کټ شو مونډای و دا قصې دي دروغ دي قصې خلک کې لګي څوک به یو څه کټه خلاص شي څوک یې ښه خلاص شي خلاص شي هغه بونه پوتړي هغه په ونی بسر پوتړل دا دروغ قصې دي ان انزلناه فی ليله القدر یقینا موږ نازل کړل دي قران کریم لرا پشپد قدر کې و ما ادراک ما ليله القدر او تعالی خبر درکې صدا شپد قدر ليله القدر خير من الف شهر شپد قدر غردا د زرو میاشتونه تنزل الملائکه والروح فيها نازلیږي را کوزيږي ملائک پدې کې او جبرئیل علیہ السلام باذن ربهم د خپل رب او کمانه من کل یوم دار کار د پاره سلام یا حتا مطلع الفجر سلامتیا والدا د شپه د سار خطو پوره صورت کې او تذکرہ د عظمت د قران کریم او دا د زرو میاشتونه بهتر ده په د شپه باندې عبادت کول چې دریات یا کاله سرور میاشتې دی جوړیږي الله رب عزت موږ قران او سنت باندې عمل توفیق راکړي